الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صام رمضان وستا من الشوال فكأنما صام السنة كلها. وفي رواية آخر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من الشوال كان كصيام الدهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما ډېر قابل قدر غیرتمند مسلمانانو، حاضرینو، سامعینو، دا الله رب العزت یو لوی کرم او احسان او ډېر لوی فضل چې الله رب العزت په موږ او تاسو باندې د رمضان مبارک میاشت راوسته، ما او تاسو پکې د روزو د نیولو توفیق را نصیب کړه. الله رب العزت خپل دربار کې قبول او منظور کړي. بعض خلکو ته الله رب العزت د اعتکاف توفیق ورکړي، چاته پکې الله رب العزت د تهجد توفیق ورکړي. الله دې هغه اعمال خپل دربار کې قبول او منظور کړي. محترمو، دا الله رب العزت
ډیر شفیق ذات دی، مهربان دی، په دې خپل بنده باندې ډیر زیات مهربان دی. محترمو، الله رب العزت هر بنده ته په یو نیکۍ باندې لس اجر ورکوي. الله په خپل قرآن کې فرمایي من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. څوک چې یو نیکي راوړي هغه ته به د دې په لس چنده باندې زیات اجر ورکوم. الله رب العزت ما او تا ته د یوې میاشتې توفیق د روجو د نیولو را نصیبه که. دیره چې په 10 کې ضرب ورکي د دې نه جوړېږي څومره؟ د یوې روجې نه لس روجې شوي، د دې نه لس میاشتې روجو اجر الله ورکوي. د لس میاشتو روجو اجر الله ورکوي. محترم، الله رب داسې مهربان ذات دی. د الله حبیب ارشاد فرمایي من صام رمضان ثم اتبعه 6 من الشوال. کم کس چې د رمضان مبارک میاشت روجي ونیسي وسره 6 روجې د شوال په میاشت کې ونیسي، د ورکوټي اختر په میاشت کې د شوال په میاشت کې 6 روجې ونیسي، الله رب العزت وتا د ټول عمر د روجو اجر ورکوي. بل حدیث مبارک کې راځي د یو کال د روجو اجر الله ورکوي. علماء کرام فرمایي چې د 13 ورځو روجې مونږ ونیولې، د میاشت روجه مونږ ونیوله، الله د دې اجر ورکوي د 10 میاشتو برابر الله دې اجر ورکوي. او دارنګ 6 روجې مو ونیولې، 6 چې په 10 کې ضرب ورکي، په 10 کې ولې ضرب ورکي، دې نه 2 میاشتې روجې نه جوړېږي. نو دا شو لکه دې کس پوره یو کال روجو ونیوله. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلیل القدر صحابه کرامو کې دي. دا دواړه حدیث مبارکه دی صحابی نقل کړي دي. فرمای کم کس د رمضان روجي ونیولې، بیا ورپسې د شوال په میاشت کې 6 روجي ونیولې، الله د یو کال اجر ورکوي د روجو. بل روایت کې راځي الله رب العزت د ټول عمر د روجو د نیولو اجر ورکوي. او دا د الله مهرباني ده که نه ده؟ روجې میاشت ونیولې، الله اجر ورکوي د 10 میاشتو. روجې 6 نیسي، الله اجر ورکوي د 2 میاشتو. دا شو لکه د ټول کال روجې ونیولې. علماء کرام فرمایي دواړه حدیث دي، یو کې د کال اجر راغلی، په بل کې د ټول عمر اجر راغلی دی. دوانو خپل میس کې تطبیق کول پکار دي. څنګه به کې الکه یو کې کال اجر دی، په یو کې د ټول عمر اجر دی. لاس ناشنا خبره ده. نو داسې ناشنا نه ده، خو ما ته په خبره نه پوهېږو. علماء کرام محدثین ذکر کوي چې کم کس د رمضان مبارک د میاشت روجي ونیولې او سره د یو د شوال په میاشت کې 6 روجي ونیولې، نو دې کس ته د یو کال اجر میلاو شو د روجو. او چې کم کس هر کال کوي نو د یو کال ته میلاویږي، چې ټول عمر داسې کوي د ټول عمر د روجو اجر ته میلاو شو. سړی هر کال کوي د دې کال روجو اجر میلاو شو، د روانم میلاو شو، د تیر شوي میلاو شوی دی. داسې ټول عمر کې ته هر کال داسې کې تر کومې پورې روجي نیولی شي، تر کومې پورې د شوال د میاشت روجي نیولی شي، الله به د کال اجر درکوي. او چې کله وي انسان نارینه دی یا زنانه دا کمزوری شي یا بیمار شي،
نو دی بنده ته الله رب العزت د هغه نیکو اعمالو اجر هم ورکوي چې کوم د په ځوانۍ کې کړي بیا په بوډاتوب کې په بیمارۍ کې نشي کولی. دا د الله پاک داسې عجیبه فیصله ده. سرکار نوکری کم سړی کوي د 60 ساله پورې دی کوي شي د هغې نه پس ورته وایي صیب ته کمزورې شوې بس ستا ډیوټي ختمه ته به نور ډیوټي ته نوره کوي نه شي. بیا چې دی عمر تیریږي نو بیا په تنخوا کې په پنشن کې کمی راځي. د الله داسې عجیبه ذات دی چې په ځوانۍ کې دی کوي شو الله تا کول الله اجر درکو. اوس یې نشي کولی فرشتو ته الله حکم وکړي زما د بنده به په ځوانۍ کې کم اعمال کول په صحت کې کم اعمال کول دا بنده اوس نشي کوي خپم دی به. بعض اکثر مشران سره مونږ ملاقات شو ملاقات وکړو هغه وایي یاره صاحبه خفه په دې باندې موږ تهجد نشم کولی خفه په دې مسجد ته نشم تللی خفه په دې روجي نشم نیولی. نو محترمو دا هغوی دپاره دا بهترینه تسلي ده چې الله رب العزت خپلو فرشتو ته حکم وکړي زما دا بنده اوس تهجد نشي کولی د په ځوانۍ کې چې کله ځواني وه صحت یې و جوړو نوجوانو د کړي دي ته ورته اوس یې لیکه. محترم دا د الله مهرباني نه ده نور څه دي دومره مهربانه ذات دی. محترمو عرض مې دا کو چې د روجو اجر چې کم کال کې دی ونیولې د یو کال اجر ته میلاو شو. او د دې متعلق څو مسائل زده کول پکار دي. ګوره مونږ خو یو میاشت روجي ونیولې د روجو سره عادت شو اوس په دویمه درېیمه باندې یو روجه مونږ نیولی شو که نه شو نیولی شو. نو دا لازمي نه دي چې سړی دې پرله پسې ونیسي پرله پسې دا شپږ روجې دا لازمي نه دي. که تا په دې د شوال په دې میاشت کې دا شپږ کلم برابر کړی تا ته به الله رب د یو کال اجر درکوي. دا نه په یو ځای لازمي دي نه پرله پسې لازمي دي او نه د اختر پسې فوراً لازمي دي. د ورکوټي اختر په ورځ باندې روجه نیول منع ده. د غټ اختر په ورځ باندې او ورپسې 2 ورځو باندې په دې باندې روجه نیول منع ده. یو صاحب الله دې د بخشش شوی دی الله دې اوس وبخي هغه په ورکوټي اختر هم روجه نیوله وایي زما روجه ده پته نه لګي یا ته به دا چا ویل به دې روجه نیسه او ثواب به یې پې. نو چې کله مونږ یو نیک عمل کوو نو لږ شان دی تپوس پکاري په دې کې د شریعت حکم څه دی نو مونږ به نیک عمل هم وکړو الله به اجر هم راکړي. چې مسلمان مشقت برداشت کی سخت برداشت کی تکلیف برداشت کی او د شریعت مطابق عملونه کی هغه قابل قبول نه دی. محترمو دویمه خبره بهتر دادی چې په چا باندې قضا روجي چې اول هغه خپل قضا برابر کی. بهتر دادی که قضا په پاتې شي نو خیر دی خو بهتر دادی چې اول خپل قضا را وګرځي. د بیماری د وجې نه یې خوړلي ناروغتیا د وجې نه یې خوړلي د سفر د وجې نه یې خوړلي نو لومبې دی هغه را وګرځئ دا یې قضا دی وکړي. او چې په چا باندې کفاري د کفارې هم په رمضان مبارک کې دا یې حکم د کفاره 15 روجې پرله پسې به دې نیسي که چا قصدن عمدن روجه نیولې وه او ماته یې کړه ماته کړي دی به 15 روجې نیسي د وی روجې په بدله کې. نو محترم عرض مې دا کو دا د الله مهرباني ده
چې په شپږو روجو باندې الله رب العزت د یو کال او د ټول عمر د روجو د نیولو اجر الله ورکوي. او محترم دا ترعیب جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نن مخکې سوال لسو کاله مخکې دا ترغیب دی امت ته ورکړی دی. دا دې لپاره چې ګوره مسلمان دا سوچونه کی چې د رمضان میاشت و مونږ روجي ونیولې، د رمضان میاشت و مونږ منځونه کول، د رمضان میاشت و مونږ قرآن راغسته، د رمضان میاشت و مونږ په د جمع اهتمام کو. رمضان ختم، روجي ختمي، تراویح ختمي، منځونه ختم، تهجد ختم، د جمع اهتمام ختم، د قرآن تلاوت ختم. مسلمانانو د دې حدیث مبارک کې یو دا ترغیب هم دی چې رمضان ختم شو د الله رب مهرباني نه دي ختمي. اوس هم ما ته پاره باندې لټي که په رمضان کې مونږ د جمع اهتمام کو نو ګوره چې اوس هم د جمع اهتمام کو پرې نه دو. او ما تاسو ته ویلي هم د دارالعلوم دیوبند یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی، ډېر لوی د تصوف ډېر لوی امام تیر شوی دی، حکیم الامت ورته ویلی شي. د امت حکیم چې د امت په نبض لاس کې ښود دی، د امت بیماری ورته الله ښودلی دي. داوی په مجالسو کې به چې بنده کېناسته نو په دې انسانانو کې به چې کمې غلطۍ وي، کم کس په ناستو په دې مجلس کې هغې به چې کمې بیماری وي او غلطۍ وي، هغه به حکیم الامت په مجلس کې الله رب دا په خوله باندې هغه الفاظ راوسته چې دغه بنده پکې اصلاح وشوه. دا ډېر واقعات مشهور دي. د دارالعلوم دیوبند دی عالم حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله هغه فرمای وی کم کس چې په رمضان کې د نیکو اعمالو اهتمام وکړي، د الله د احکاماتو اهتمام وکړي، د فرایضو اهتمام وکړي، د واجباتو، د سنتو، د مستحباتو د دې اهتمام وکړي، وی بغیر رمضان نه 11 میاشتې به الله پاک دته توفیق ورکوي د نیکو اعمالو. اوس هر سړی خپل ګریوان کې سوچ وکړي چې د اختر مونځ شو د هغې نه پس څو مونځونه مونږ په جمع کړي دي. او دا به د دې خبرې علامت دي چې بغیر په رمضان کې چې کوم مونځونه مونږ کړي وو هغه مونږ داسې ځان خلاصې کړی وو، اهتمام مو صحیح نه و کړی. او چې چا په هغې کې اهتمام کړی الحمدلله اوس هم په جمع کې 15 وخته په جمع کې شریکي. چا چې هلته تهجد کړي وو الله پاک نن الحمدلله کم سے کم د جمع د سحر په جمع کې ودرئ، که تهجد ونه کړي کم سے کم د سحر په جمع کې ودرېږي. چا چې هلته تهجد پرېښودي وو هغه نن د فرضو آتا الله پاک توفیق ډېر کم ورکوي. نو محترم دا عرض مې کوو چې رمضان لاړه د الله رحمت چېرته تللی نه دی. د الله چې کوم احکامات مونږ ته متوجه دي هغه ګورې ختم شوي نه دي. محترمو صرف یو واقعه مې ذهن ته راځي، دا بیانو انشاءالله العزیز، بیا دعا کو. بزرگانو یو واقعه ذکر کړې ده، و یو ښځه خاوند د خپل محلي د مسجد د امام هغه ته د افطار پاټۍ لپاره مطلب چې تراش او دلته به روجمات یو کې چې موږ ته افطار پاټي وایو، دوی د خپل د مسجد د امام ته دعوت ورکړه چې ماښام روجمات به زمونږ سره کې، ته به زمونږ میلمه او دا خوش نصیبه خلک چې د هغوی په درستخان باندې نیکان خلک کینی.
دا خوش نصیب خلق دي. مشران یو خبره کوي وی د هندوانو مال بامبړان خوري، د مسلمانانو مال به څوک خوري؟ تاسو به خپله سوچ وکړئ چې د بامبړ مقابله کې څوک دي؟ د هندو مشر، د هندو رهنما هغه بامبړانی، او د مسلمان مشران ډمان نه، دا به علماء کرامي، شرابیان نه، زناکار نه، دا به علماء کرامي، دا به حافظانی، دا به علماء کرام محدثین بی، قاریان بی. نو هغه دعوت ورکو، دی بی بی خپل خاوند چې دعوت ول ورکا چې راشي، مونږ ور خپل وس مطابق تیاری وکړو، مونږ سره به روزه ماتي وکړي، مونږ له به الله اجر راکړي. او حدیث مبارکو کې راځي کم کس یو مسلمان ته روزه ماتي ورکړي، صرف یو کجوره قدرې ورکړي، کجوره ورکړي، کجوره، الله رب العزت په دې باندې د پورا د روزې اجر د کس ته ورکړي کم کس چې ورته کجوره ورکړي یا ورته اوبه ورکړي روزه ماتي دپاره. مونږ تاسو خو ځان له راوړو او په خپله ورته پرلت والي په خپله یې وخورو، نه د ګاونډي خیال شته، نه د غریب خیال شته، هېڅ تپوس مو ونه کو. یا کم سے کم څوک وګورو په دې کلي کې څه مشران به وي، دینداره خلک به وي چې هغوی له یو کجوره ویوسو چې هغه پې روژه ماته کي، الله به زما دا قبلوي که نه قبلوي، د هغه دا به قبول شوي، الله به د هغې اجر ماته راکړي. خو په دې خبره کې خو مونږ ډېر وروسته یو. بهرحال محترمو، دعوت یې ورکړه، راغې روژه ماتي ته، روژه ماتي یې وکړه، مولانا صاحب روژه ماتي وکړو، واپس لاړه، دعا یې وکړه. یو کال تیر شو، دغه چا چې دعوت ورکړی و دی به کله کله راتلو، د مولانا صاحب نه مې تپوس پوښتنه کوله، ورسره به کېناسته، د مینې اظهار به یې ورسره کوو. چې اوس لږې ورځې تېرې شوې، دا کال ټول تیر شو، خو چېرته د مولوي صاحب له دا کس بیا رانغی، او مولوي صاحب ځکه تپوس نه کوي چې لکه زه تپوس کوم، هسې به چې خپل مقصد دی که څنګه چل دی، ځکه چې امام کې غلطي نه وي، د امام غلطي نه وي، غلطي دې ته وایي چې شریعت خلاف ورزي امام کوي، او ځنه مقتدي خفه شي، دا د امام په ذمه نه دي چې دی به ځي او بیا به د مقتدي رضا کوي چې صاحبه ما تا ته ویلو چې ټوپۍ په سر کې بې ټوپۍ مونځ نه کېږي، یا مکروه دی یا پکار نه دی یا د ادب خلاف دی، تا ما ته داسې ویلو یا ما تا ته داسې ویلو او زه په هغې خفه شوي وم، اوس به ما امام رضا کوي، کار مې څه دی چې تا به رضا کوي؟ د امام دی که دا ستا نوکر دی، تا د به لاره م ښیي، سړیتوب به مته ښیي، شریعت به مته ښیي، اخلاق به مته ښیي، د ناستې د ولاړې د جومات د حجرې ادب احترام او عقل به مته ښیي، او ته په دې م خفه کېږي چې ما ته مولوي صاحب قار ولې شو؟ دا خو د ماشومانو سوچ دی چې ماشوم ته په سمه خبره قار شي، دی پې خفه شي، دا خو ما ته قار شو. پوه سړی خو په تربیت باندې نه خفه کېږي چې دا پلانکي زما تربیت کوي، او تربیت کې سختی راځي، بغیر سختۍ تربیت کېږي نه. دا علاج دی ماشوم ته چې خلک په 104 تبه کې دوایانې ترخې ترخې ورکوي، نو دا دې لپاره ورکوي چې دته صحت میلاو شي، چې کله امام خپل مقتدي ته قار کوي، غوسه کوي، نو دا دې لپاره نه کوي چې د مولوي صاحب ورسره نالګي، دا د دواړو پوله پټې شریک دی، پوله پټې شریک نه وي، په دې نه خفه چې د چای روټۍ نه ده راوړی یا یې ما باندې سلام نه دی کړی، د دې لپاره نه، په دې غوسه نه کوي، په الله قسم په دې لپاره کوي چې د امام رهنمایي، دا مقتدي، دا د نگرانی، د لاندې ژوند تېروي، د تربیت محتاجي، نو چې کله تربیت کوي دی په کار دی خوشاله شي،
چې ما ته سمه لار وښوده. څوک چې په خوشحاله شوي دي او نن سمه زندګي تېروي او چا پې خفګان کړی دی ورځ تر ورځه روانېږي. محترم وارث مې صرف دا کو په دې خفګان نه دی پکار. نو مولوي صاحب ته تپوس ونه که چې یاره ما خو څه غلطي نه ده شوې چې زه تپوس وکړم چې صاحب به ولې خفئ. کال لاړو کال تېر شه خبره ختمه. کال پس بیا دا ښځه خاوند خپل منځ کې ناست دي چې صاحب خیر دی هر څه چې شوي دي پرېږده خو دعوت به وله ورکړو چې راشي خیر ده تپوس به هم دې وکړو. دا کومه مسله چې مونږ ته راغلې ده د دې تپوس به هم دې وکړو. دعوت بیا ورکړی دی. مولوي صاحب وایي چې زه بس دا خو کال پس دعوت شو خو زه راشه لاړ به شم. د مسلمان دعوت قبلول پکاري څه شرعا د شریعت خلاف ورزي پکې نه. د مسلمان دعوت قبلول دا واجب دي. شریعت خلاف ورزي داسې یو ځای کې بې حیایي ده، یو ځای کې د الله نافرمانی کېږي، هلته ټنګ ټکور دی، هلته بې پردګي ده. نو داسې تک نه نارینهو له پکار دی نو زنانو له پکار دی. داسې مجلسونو نه منع پکار ده، پرهیز پکار دی. نو عرض مې دا کو مولوي صاحب بیا لاړه حاضري وکړه کېناسته خوراک څښاک وشو. ښځې د خپل خاوند ته وویې ته د مولوي صاحب نه تپوس وکړه چې تېره پیره ته به کومه شپه راغلې وې دلته کې زمونږ په دې میز باندې مونږ نه په غلطۍ کې پیسې پاتې شوې وې یا په دې کړکۍ کې رانه پاتې شوې وې. هغه پیسې چې ته لاړې بیا د هغې نه پس مونږ په دوو سترګو نه دي لیدلي. نو مولوي صاحب پټې دې کړې او که نه څه چل شوی دی. عموما خفګان چې راځي دا د څه د وجې نه راځي؟ غلط فهمۍ د وجې نه راځي. انسان وایي که دا مولوي صاحب دا خبره دا ما ته واوروله دې د ما سره دشمني ده. تا سره دشمني نه وي. که ذهن نه دې غلط فهمي لرې کړه انشاءالله په تا باندې به هر د عالم خبره دا بیا سمه لګي، بیا بر باندې بده نه لګي، ترخه بر باندې نه لګي. نو صاحب څه چل شوي دی؟ پیسې پرتې وې ډېرې زیاتې زمونږ د وس مطابق زمونږ په نظر کې ډېرې وې. بهرحاله پیسې د هغې شپې نه بعد بیا نه دي میلاو شوي. مولوي صاحب چې دا واورېده ایشته په ژړا شو، سترګو نه یې اوښکې بېږي او بلا ساعت یې وجړل. هغه سړی نه دی مولوي صاحب ته به ګیره باندې لاس راکاږي. مولوي صاحب بس پرېږده دومره پیسې نه وې، بس پرېږده مونږ معاف کړي دي. خو هسې تپوس مې وکړو ته جاړې ولې؟ دا د ژړا خبره خو نه وه. او تی جاړم په دې نه چې تا په ما الزام ولګو، جاړم په دې نه په علماو هسې خلک الزامونه لګوي والله کې پې ثابت کی صرف الزام پې لګي. تیرو اتو کالونه یو کس لګیا دی په دې ملک کې او سرتوړ کوشش وکړو، سرتوړ کوشش هر قسمه ادارې پر سر پې کار کړی، استعمال کړی. په الله قسم که ذره پې د روپې کرپشن د روپې بدعنواني پې ثابته کړي. نوم بې نالو ځکه چې بعضې ملګري خلاف یار خلک پې خفه کېږي. دا دې لپاره ویم چې عالم باندې خلک هسې الزام لګوي چې هر قسمه ادارې ولګېدې یو روپۍ کې پې ثابته کړي، نه په دې KPK کې نه د وفاق په حکومت کې ثابت کړو نه د صوبایي حکومت کې ثابت کړو. محترم عرض مې دا کوم مولوي صاحب جاړم په دې نه په ما دې الزام ولګو، الزام هسې په مونږ لګي. دې سره مونږ عادت یو، یتیم د ژړا عادت یې مونږ په دې عادت یو. کله یو را پسې خبرې کوي، کله را پسې بل خبرې کوي، یو وایي دې داسې کوي، بل وایي دې داسې کوي. مونږ وایو خیر دی، الله به ورته هدایت نصیبه کړي، الله به یې پوهه نصیبه کړي، پوهه به شي خیر دی. به خفه په دې نه یم، خفه په یو خبره باندې یم. په څه خبره جاړې؟ خفه پسې وي، خفه په دې یم پیسې ما لیدلې وې په ورځ کې تاسو ته یاد یې سیلې وه، پیسې بې ځایه پرتې وې. ما هسې نه سیلې ګډې وډې نه کي، بهر ته ونوځي روکې نه شي. ما راواغستې تاسو په موقع نه بل څه ښکارېدل نه. ما د ستاسو محل په دې کمره کې قرآن شریف پروت، ما په هغې کې کېښودی چې ماښام به قرآن رالی راوابېلی، دا به وینې. د تهجدو په ټیم کې به قرآن رالی، دا به وینې کلاو به کې. تاسو به روجمات کې
دا یې نه مخکې قرآن تلاوت کوي او به یې ګورئ مازدیګر کې به وزګار شئ د شپې به وزګار شئ یو موقع کې به وزګار شئ د قرآن به راوالی دا به کلاو کې د خپلې پیسې به ته میلاو شي ستاسو امانت دی تاسو ته به میلاو شي خو دې خبرې نه ثابتېږي دا تاسو دا قرآن شریف په دې یو کال کې نه دی راغستی فرمایي زه د دې وجې نه جاړم په دې نه جاړم په ما مو الزام لګولي جاړم په دې چې په یو کال کې تاسو په دې کور کې د الله کلام نه دی راغستی عرض مې دا که محترمو د درد نه ویم په الله قسم د درد نه ویم رمضان تیر شو چوټي نه د میلاو شوي د نیکو اعمالونه څنګه چې په رمضان کې موږ نیک اعمال کول د هغې نه به نور هم زیات کوو هلته خو بیا هم یو په اویا باندې اجر میلاوېده اوس خو به کوشش کوو چې زیات محنت وکړو زیات محنت وکړو ځکه چې کم سړی بهر ملک مزدوري کوي یو په 100 باندې په سعودي ریال نن سبا به یې په 100 یو په 150 دغه به برئ 145 کې ده هلته چې یو سړی څومره محنت کوي د هغې نه پاکستان کې زیات کوي که نه کوي ویره ځکه زیات کوم نو دې دا پیسه سپکه ده ماله زیاته خواري په کار ده او هلته چې کوي نو یو 2-3 غنټې چې ډیوټي وکم بس باقي وي بیا پروت یم کمره کې ایسي ته پروت یم نن محترمو رمضان ختم شو پای کې خو هر څه میلاوېدل زیات اجر میلاوېده که هلته مو لږ هم کړي خیر دی اوس خو ما تعالی مزید زیات محنت پکار دی زیات مشقت پکار دی الله رب العزت دی مونږ تاسو ته د نیکو اعمالو اهتمام را نصیب کړي چې دا قرآن مونږ کم د اختر په ورځ یا د اختر په شپه بند کړی دی په الله قسم دا پر یاد کوي دا جماعت دا پر یاد کوي چې زما مونږ گزار چرته لاړه دا صرف د رمضان دپاره لکه بعضې خلک وایي رمضان جاړی پرټان جاړی هغه پنجابیان مونږ ته وایي وي د رمضان دا د پښتنو کار دی نو محترمو داسې خو نه ده که نه چې جوماتونه به بیا خالي داسې نه ده چې قرآن به بیا بند دي په دې به دوړې پرتي تاسو وګورئ په جومات کې چېرته یو ورځ راننوځئ په دې پسه باندې لاس راکاږې تاسو ته پته ولګي به قرآن شریف باندې څومره دوړه پرته ده په خپل کور کې قرآن شریف راوالی وګورئ څومره دوړه یې پرته ده کله دې راغستې خپل ګریوان کې سوچ وکړو زه چا باره کې نه ویم چې چا به څومره تلاوت کړي څومره به یې راغستي هر سړی خپل ګریوان کې سوچ وکړو د خپل کور نه کنډر نه جوړو دې نه وران کور نه جوړو روزانه تلاوت ډېر نه شو کولی بېشکه ډېر نه شو کولی یو آیات خو آخري کوي شو که نه مړه دا د بوډۍ زوی څه خو بویه یو آیات خو کوي شو که نه روزانه یو آیات تلاوت کوو بهتر دا ده چې کم سے کم یو پاو 2 پاوه یا کم سے کم یو 2 رکو 3 رکو تلاوت روزانه کوو په خپل هم کوو کور کې خپلو زنانو ته مو وایو چې ځان له فراغت پیدا کې ځان فارغوي او قرآن سبق وایي انشاءالله کور کې به برکتي زندګۍ کې به الله رب العزت په هر څه کې به الله پاک برکت واچوي الله پاک دې څو خبرې زموږ په خپل دربار کې قبول کړي او الله پاک دې موږ تاسو ته ټولو ته په دې باندې عمل لا نصیب کړي بعضې وخت کې څه تیزه خبره شوي نو هغې به مخکې نه معافي ځکه غواړو چې هر سړي طبیعتونه بدل دي هغې به معافي کوي الله پاک دې زموږ استاد ټولو خوشحالۍ نصیب کړي اللهم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرین رب د ګناهونه معاف کړي رب ټول امت محمد ګناهونه معاف کړي څومره مسلمانان رب وفات شوي د ټول مغفرت نصیب کړي مغفرت تامه نصیب کړي مغفرت تامه نصیب کړي رب څومره مسلمانان بیماران دي صحت کامله عاجله مستمره دایمه نصیب کړي رب د محلي د ټولو نوجوانانو رب د حیا او د عزت زندگی نصیب کړي زنانه دي او نارینه دي رب د حیا او د عزت صادره پې راخورې کړي رب د محلي لوی وړو ته د حیا او د عزت زندگی نصیب کړي د بېعزتۍ د ژوند نه موږ ټول مسلمانان محفوظ کړي د محلي لوی واړه رب خپل منځ کې مینه محبت او اتفاق اتحاد نصیب کړي د جنګ جګړو نه موږ ټول مسلمانان بالخصوص د محلي والا محفوظ وساتي رب زموږ په دې ملک باندې خپل خصوصي رحم وکړي ټولې ادارې زموږ د ملک چې دي رب د هغې حفاظت نصیب کړي د هغې حفاظت نصیب کړي د دې